السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ناظرین کرام، په پښتو معاشره چې دغه یو طریقه او یو ترتیب ده چې کله یو کشر غلط کار وکي نو دیغه ګیله لا پلار ته کیږي، لا مشر ورور ته کیږي، لا نیکه ته کیږي. اوس چې کله مشر غلطي وکي نو دیغه بچه حل باسي، ایغه ګیله بچا ته کوي. نو عزتمنو عرض مې دا کاوه چې عوام الناس کله غلطي کوي نو علما نصیحتونه ورته کوي، دیغه په برکت سره الله پاک دو پرای راست باندې راولوي. خو چې کله علما غلطي شروع کی، په علما او چې داسې افراد دي چې هغه د نفس او د شیطان په غلبې چې راغلي نو هغه ته بچوک نصیحت کوي، هغه بچوک پرای راست باندې راولي. موجوده وخت عزتمنو مولانا محمد یوسف بنيري صاحب چې خپل نفس او خواهشاتو دور دای په مخ کړای دا او دور په د باندې غالب سلی دي چې د الله او د الله رسول او د الله احکامات هغه ټول هیر کړی دي. لکه داسې خبرې لدنه سرزديږي چې هغه به یو عام ګناهګار مسلمان ها نه وکي، چې ځای کې چې یو عالم دین جانته وایي. لکه په نږدې باندې د هغه په ملایشیا چې اوس پاکستان د پریشای ده نو دای الته یو میوزیک محفل ته ورغلی ده چې الته دبلی غږیږي، باجې غږیږي، رباب غږیږي. نو د هر یو تمای کور نږدې کړای ده دبلی ته وایي ته ماته دبلا یو وایه، بیا باجې والته، بیا رباب والته، او دیغه تعریف یې کړی ده. وایي تا خو په دې چې شکنجه نه وکړې که نه، هغه ورته وایي نه ما خو شکنجه نه دي کړې. بل ته ورسي وایي تا خو څه زنا نه پسې وکړه که نه، وایي نه ما خو زنا نه ده کړې. نو عزتمنه په دغه شي باندې جان دا اخلاصوي چې یو شي ته نبی علیه السلام سراسر ګمراهي ویلې ده، ناروا کار یې ورته ویلی ده، ګناه کبیره یې ورته ویلې دي. دی فرمایي چې دغه شي ګناه نسته ده، په دې سره سړی خوشحالیږي، تازه کیږي. کچېرې خوشحالي لا تازګي لا د ذهن خوشحالوله لا د زړه مستوله دا جایزي چې په هر کوم کار سره بیا خو د الله معافي کو نور ډیر داسې کارونه دي چې په هغه سره زړه مستېږي او دماغو ته فرحت او خوشحالي حاصلېږي. خو لیکن د الله پاک حکم ده چې تاسو به دا کار نه کوو، نو موږ مسلمان هغه کار نه کوو. نو په دبلی او باجې او رباب سره کچېرې په زړه ته خوشحالي حاصلېږي، ارزي خوشحالي، نو دا بیا دې په وجه باندې دای رواسي چې بنيري صاحب ورته وایي چې دا روا دي په دې چې کومه د هیڅ قسم قباحت نشته ده. حالانکه دې په باره چې بخاري او مسلم شریف صفا احادیث بیان کړي دي چې دا حرام دي او ناروا دي. دا ایغو احادیثو ته وایي چې دا احادیث چې دا کومه د دبلیو او باجو غانو بجانو په باره چې راغلي دي دا ضعیف احادیث دي. الله دې تاسو هدایت وکړي، تلش کې د قران پاک او د احادیثو مطالعه وکړه چې دا ضعیف احادیث دي. د بخاری شریف اولنای حدیث ته وروا چې نبی اسلام فرمایي لا یکونن من امتی اقوام خامخا بئی دما امتنا داسې خلق یستخلون الخره چې دو به حلالوي زنا والحریر او ریشم غسل والخمر او شراب وچل والمعازف او غانه بجانه آلات دبلی باجه دا به دو حلالوي. اوس دا حدیث بخاری شریف نقل کړای دا او صحیح حدیث ته ته په دغه چې کوم ځای ضعف پیدا کوي په چا وجه باندې وای چې دا ضعیف ده. نه بنيري صاحب دا چې دغه غانه بجانه دای حلالوي او دای وای چې حلال ده، حالانکه دو جانو سردار فرمایي چې دا حرام ده. نو دا دای عوام گمراه کوي کنه گمراه کوي. نو الله دې ته هدایت وکي او د دل شر نه د الله پاک د خلق محفوظ وشوروي. بیا نبی اسلام په بل حدیث کې فرمایي لا یشربن الناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، خامخا بشي خلق دما امتنا چې خلق پداسي دما امتنا چې آب شراب شي خوای به موږ شراب نه دي چلی، یسمونها بغیر اسمها نام به ورته بدلوي، وای دا ما الکوهل وچل، دا ما پلانکار شای وچل، دا ما شراب نه دي چلی. او بیا نبی اسلام فرمایي یوزفو علی رؤوسهم بالمعازف، وای آلات د غانې بجانبا یې دوب محفل چې غږیږي داسې محفل بني چې پیغه چې غانې بجانې نه لکه تنن موبایل ته ګوره چې په هر محفل چې موبایل او روان به غږیږي با لا به انډیا والی غانې لا به پاکستان والی لا به د بل ملک والی. او بیا نبی اسلام فرمایي چې والمغنیات اګانو بجانو والی شجه به زنانه به ایغه به دا محفل آباد کړای او دا به یما امت چې دا به حلال غني. دا دوم حدیث د بخاری شریف ته. نو بنيري صاحب ته ماته دا وای د دوسر احادیث ته په بخاری شریف کې وګوره، آیا بخاری شریف د صحیح احادیثو نه ډک تا کنه د ډک دا دوسر احادیث صحیح دي کنه دي صحیح چې ته وای چې دا کوم احادیث حرمت په باره چې راغلي دي چې غانه بجانه حرام ده
دا احادیث ضعیف دي. نو دا خو صحیح حدیث دي. اوس خو خپل قول نه رجوع وکړه، اوس خو مسلمان مه ګمراه کوه. اوس خو دا کوم خرافات چې ته خپل چینل کامیابولو لپاره، خپل فالوور ډیرولو لپاره بنیریان په ملیشیا چې لګی دي، خپل مهنت کوي، خپل ستړي ستومانې کوي، تا ځان ته کیمره لګولې د کمرې چې ناست دی، هغه خرافات، هغه غلطې خبرې چې په دې سره ته خپل چینل کامیابوي چې ما سبسکرایبر زیات سي، ما ویور زیات سي او زه کامیاب سه په اسانه طریقې باندې ماته دولت راځي. خو په دغه شي سوچ نه کوي چې د ما عمر چې دا اخو چور وجه ده، بیا خو به دغه سزاګانې چې دي ټول عمر زه خورم. نو ټولو خلکو ته دا وایم چې ګانې بجانې حرامې دي او د ده په چال چې چیرې نه سورای. بله خبرداری دا کوي چې قرآن پاک تاسو له علماو نه مزده کوو، ځکه چې علماو چې به څوک بریلیانی، څوک په دیوبندیانی، څوک په شیعګانی، نو تاسو ته به هغسې بریلیت، دیوبندیت او شیعیت هغه به تاسو چې سیرایت کوي. تاسو قرآن پاک په خپله باندې زده کوو او زده کړې طریقه یې دا ورته ښولې ده چې ځان چې ښه زیاته تقوا پیدا کو، په یوه یوه حرف، په یوه یوه لفظ باندې سوچ کوو او زده کوو. تقوا په برکت سره بیا تاسو خپل زده کو. اوس ته ماته بنیریا صاحب دا ووایه، دا نام اخیستلې ما ته خوند نه راکوي تاوال، چې نبی علیه السلام نه صحابه چې کوم وه هغه تقوا زیاته وه که د نن موجوده خلکو والا مسلمان والا تقوا زیاته ده؟ هغه قرآن پاک نبی علیه السلام نه زده کړی و که هغه خپلې تقوا په برکت زده کړی و؟ تابعینو له صحابو نه چې زده کړی و، تابعینو تقوا زیاته وه که د تا تقوا زیاته وه؟ د تابعینو تقوا زیاته وه چې له تابعینو صحابو نه زده کاوه که د تا ما والا تقوا زیاته ده؟ چې ته نن عوامو ته دا وایي چې قرآن پاک خپل زده کو. قرآن پاک که چیرې خپل زده کېدلی بیا تا خپله چور زده کړی ده، تا له استادانو له عالمانو نه زده کړی که تا خپله زده کړی ده. نو قرآن پاک زه دا نه وایم چې صرف په ترجمه یې وایو. قرآن پاک د سړی مقصد ته جان رسوي، په قرآن پاک مقصد د سړی جان پوه کوي. یو هغه آباد د سړی چې کومه دي بیا وایي دا له ټولو نه ښه خبر ده. د زده کړې کوشش دې کوي، په خپله دې نه زده کوي که نه یې ګمراه به سي. بله خبر دا پیرانو پسې قسم قسم خبرې کوي، کله ذوالفقار صاحب پسې غږېږه، کله پیر مختار الدین شاه صاحب پسې چې دا چې کومه دي سور بریلي ده، کله چه وایه کله چه پسې وایه، خپل اخرت خواروي خرابوي، په دغه باندې دا چې کومه دي خپل جان مشوروي. بیا بله خبرداری دا کوي چې په جنت چې به غلمان نه وي، په جنت چې به حورې نه وي، دا د الله پاک یوه تجلی ده. په قرآن پاک باندې نبی علیہ السلام نه پیدا، صحابه نه پیدا، تابعین تبع تابعین تکي عثماني صاحب دو، مولانا احمد رضا خان بریلوي صاحب، نور غټ غټ علما دي، شیعګانو نور والدي، نو دا ټول مکاتبي فکر په دې متفق دي چې په جنت کې حورې سته، غلمان سته دي. ته وایې چې په جنت کې نه حورې سته نه غلمان سته، دا د الله پاک یوه تجلی ده. نو ته د الله پاک آیتونه صراحتا انکار کوي. دا فیصله به عوامو تاسې کوو چې دا کومې خبرې کوي په دې سره دا کفر ته جي که نه جي، چې قرآن پاک وایي چې سته دي او دا وایي نسته دي. بیا ملاکنډ یونیورسټۍ چې دا کومه کو ډانس چې جینکیو هلکانو من چې کوم ډانس وسه، دا خو د پښتنو ثقافت او کلچر سره تعلق نه ساتي. دا دلیل چې دا خبر پیش کوي چې زه دغو علماو نه پته کوم چې د دو میندې دو خویندې دا په کورو چې ګډا یې کړې ده که نه یې ده کړې په وراګانو چې اوس کورو چې خو یې ګډا کړې ده اتڼ به یې اچولی، خو په یونیورسټیو لا کالجانو لا بازارو لا شهرو چې خو زړکیو او جنکیو ګډا نه ده کړې که نه. ټیک ته زنانه دي کور چې اتن یې واچاوه، لا سړي دي نوجوانان دي اتن یې واچاوه، بیا به چې ګزاره وکړي څه ځای کې چې په ملاکنډ یونیورسټۍ چې ګډه ډانسونه کوي سره په متفقه مخلوط ډانس کېږي د جنکیو هلکانو، او ته وایي چې دا جایز دي، داسې جنکۍ هم زړونه لري هلکانو غوندې، دی چې بدي نسته. ته لږ د خپل ګریوان ته وګوره، تا ضمیر ملامتۍ که نه دی ملامتۍ، څه خرافات ته وروي. نو الله نه وډارسه دغسې ناروا کارونه مه کوه. بیا تبلیغ والو غوندې صفا جماعت چې جان مال وخت خپل قربانوي، لوږې تېروي، یخ برداشت کوي، ګرمي برداشت کوي، سپکې هلکې ورته کېږي، ډنډې خوري، دا یې هغه نه معاف کوي، هغو پسې به دې را دې وایي. او د ده بل مکر او چل ته وګوره، تاسو یې د چینل کولاو کو، بیا چې د کوم هیشټیګز ورکړي، هیشټیګز چې به ده لیکلي مولانا طارق جمیل، هیشټیګز تقي عثماني، هیشټیګ منیر شاکر، هیشټیګز طارق مسعود. نو هیشټیګز چې خو دغه غټ غټ عالمان ورکوي، هغه عالمان چې دا یې مخالفت کوي، نو دا چې دا چوره لګیا ده، دا خپل چینل کامیابولو دپاره لګیا ده. زه ټولو عوامو مسلمانو په خدمت چې دا گزارش کوم چې د ده کوم چل او فریب ده له دغه نه جان بچ کو، چې دا تاسو ګمراه نه کوي، ګمراه نه کړي. د مسلمانو ګمراه کولو په ښه فیصله کړې ده. الله پاک د ټول مسلمان د ده ګمراه کولو نه بچ کړي او ده ته د الله پاک هدایت وکړي.